چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شپې مونځ به څو رکعاته و، په روژه کې به د پیغمبر علیه السلام د شپې مونځ څو رکعاته و. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ول جواب ورکړي، په جواب کې ورته ووایي چې په روژه کې او په غیر روژه کې، مطلب کو د روژې میاشت او کو باقي میاشتې وي، په ټوله میاشت کې کال یو سر د پیغمبر علیه السلام د 11 رکعاتو نه سیوا د شپې مونځ نه 11 رکعاته به کول، د شپې مونځ نه 11 رکعاته به کول. بیا تاریخ پټان صاحب وایي چې 8 رکعات والا روایت دی. ګوره عائشه رضی الله تعالی عنها ته صحابه کرام رال چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په رمضان المبارک کې مونځ څنګه و، نو رسول الله علیه السلام مونځ ورته بیان کو چې په رمضان او غیر رمضان کې 8 رکعات. اوس طارق پټان صاحب د عقل نه خالی انسان بیا خلک وایي دی بیا ادبي کوي. ګوره تراویح چې نبی علیه السلام کړي نو تراویح په مسجد کې کوي او که په کور کې. تراویح په مسجد کې دي نو صحابه څنګه د عایشه نه تپوس کا په مسجد کې عایشه وا که صحابه کرام آب عقل سے خالی انسان. دیکھو د عایشه رضی الله تعالی عنها نه د تهجد د منځ په باره کې تپوس کا. نور ما ته روایت متواتر وایو چې څنګه په قرآن کې شک نشته، داسې د ابن عباس په روایت کې شک نشته. ځکه ملا علی قاری وی اجمع الصحابه على ان التراويح 20 رکعتا، جلد نمبر 3 مرقات شرح د مشکات. ملا علی قاری وی په صحابه اجماع په دې خبره چې تراویح 20 رکعات دي. کسو کې کوي وی کوي، کسو کې نه کوي نو پالتو خپل تحقیقات غلط مکوي. وای د عایشه نه تاسو کاو، نو عایشه نه تاسو کاو د عقل نه دومره خالی شي انسان چې د عایشه نه تاسو کاو نو تراویح پیغمبر په مسجد کې کوي که په کور کې کوي. چې د عایشه نه تاسو تراویح په مسجد کې نو ظاهره خبره ده چې راته کوم روایت په بورډ لیکل دی عایشه رضی الله تعالی عنها دا د تهجد په اړه کې ده. لہذا منځونو کې تفریق پیژنه.